علیکم ورحمت الله وبرکاته. پستن باندې روزه ماتیږي کنه ماتیږي، په ډریپ باندې روزه ماتیږي کنه ماتیږي، ضروري معلومات تاسو سره شریک کول غواړم. د مختصر شان دی ویډیو دا وګورئ ان شاء الله تعالی چې تاسو په ذهن کې څه شکوک او شبهات هغه به ټول ختم شي. ټول مخکې دا خبر یاد ساتئ چې ستنه او ډریپ چونکې په مخکې زمانه کې موجود نه او په خوا زمانه کې نو د دې لپاره د پخواني کتابونو کې صراحتا حکم نشته دی. خو دومره خبره ده چې یاره حضور علیه الصلاة والسلام مبارک احادیث مبارکه هغه په شان د قواعد دي او قواعد کلیه دي او اصول دي ضوابط دي، نو د هغې ماتحت چې دی علما کرام فقهای کرامو او بیا د مذهب امامانو هم خپل قواعد او اصول جوړ کړي. نو موږ د هغه اصول ماتحت چې دی چې روان یو او د هغې متعلق چې کم یو عالم کم مفتي کم فتوا ورکوي نو د هغه اصول او قواعد ماتحت ورکوي، نو د هغې لاندې چې دی نو د دین نظام روان دی. خبره به کې دا ده چې یاره آیا پستن باندې روزه ماتیږي که نه ماتیږي؟ نو اکثر خلک وایي چې یاره پستن باندې روزه نه ماتیږي، په ډریپ باندې روزه نه ماتیږي. نو دا خبره ځان سره ټول نه مخکې یاد ساتئ چې د رمضان شریف دا روزې دا څه اخوا دېخوا روزې نه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چا چې د رمضان شریف یو روزه بغیر د عذر نه وخوړله نو که چېرته کې دا انسان ټول عمر بیا روزې ونیسي خو د دغې یوې روزې ثواب ورته بیا میلاو نه شي. ټول عمر د انسان روزې ونیسي خو دته بیا د دغې یوې روزې ثواب میلاو نه شي. نو عرض مې دا دی چې د رمضان شریف د روزو سره ګپ مه لګوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د صحیح بخاري شریف حدیث دی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 260 باندې حضور علیه السلام فرمایي الفطر مما دخل وليس مما خرج. دا اصول او قواعد دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي هر هغه څیز چې بدن ته داخل شولو په دې سره روزه ماتیږي، کم څیز چې د بدن نه خارجيږي په هغې سره روزه نه ماتیږي. بل روایت کې داسې دي چې کم څیز بدن ته داخليږي په هغې سره روزه ماتیږي، کم څیز چې د بدن نه وځي په هغې سره اودس ماتیږي. د دې حدیث نه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو قاعده راایستې ده. قاعده دا ده چې انسان یو قسم لا دوایی هغه استعمال کړله نو دا دوایی به یا لمدوي او یا به وچوي. که چېرته کې دا دوایی لمده وه نو دا بیا بدن ته دن نه رسي نو په نزد امام صاحب باندې لمده دوایی باندې روزه ماتیږي. او دا زه ځان نه وایم، زما سره دا بدایع او صنایع موجود دی دې کې د خیمه. دویمه خبره پکې دا ده چې کومه وچه دوایی ده، وچه دوایی لکه مثال په طور باندې حکیم دله تلې درکو وغیره استاد لاس خوږ شوی دی وغیره یو زیږي د خوږ دی تا په هغې باندې هغه وچ تلې دوایی دې په ور کېښودله هغه دې پې داسې ورپورې کړله نو ظاهره خبر ده چې یار هغه په دې رګونو کې دننه سرایت نه کوي. که چېرته کې داسې یو انسان یو ځای زخمي شوی و چې هغه ځای باندې د وچه دوایي هم ولګوله خو هغه وچه دوایي هم د انسان رګونو ته داخله شوله او د بدن ته دننه داخله شوله نو بیا هم روزه ماته ده. که دوایي وچه و که لمده وه خو دا وچې سره چې علما وایي روزه نه ماتېږي دا په هغه صورت کې وایي چې یاره کله خلکو ته دا یقین وي چې یاره او دا وچه دوایي چې ده نو دې بدن ته دننه سرایت نه دی کړی او بدن ته دننه نه ده داخله شوي. نو د دې وجې نه علما کرام فرمایي. او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې چې کومه دوایي لمده وي نو په هغې باندې که یو انسان هغه استعمال کړي نو روزه یې په ورسره ماتېږي. دا بدایع او صنایع دی، دویم نمبر جلد دی، دویم نمبر. استغفر الله. ها فرمایي وان داواها بدواء رطب يفسد عند ابي حنیفه. وایي چې کله یو انسان په روزه کې لمده دوایي استعمال کړله نو په نزد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې د روزه ماتیږي. مخکې هم ډېر اوږد تفصیل کړی د ډېر اوږد تفصیل ته نشم کولی خو زه به د دې خلاصه بیان کړم چې یاره خلاصه د دې دا ده چې هغه داخلېدل دي بدن ته د دغې دوایي. نو که هغه دوایي دا لمده دوایي چې دی نو امام صاحب فرمایي چې یاره دا ظاهري خبر دی چې ټول بدن ته داخلېږي. اوس تن چې کله انسان وایي ډریپ وایي دا خو ټول بدن کې خورېږي، دا خو هر سړی مني چې ستن خو یوازې نه ده. مقصد دا چې یار تا په مټ کې ستن وواله چې بس دا صرف په دې کې پرته ده نور اخوا سرایت نه کوي، دا خو په ټول بدن کې سرایت کوي. نو روزه د امام صاحب په مذهب باندې بلا شک او شبهه چې دی په ستن باندې او په ډریپ باندې ماتېږي. کم خلک چې وایي په ستن سره او په ډریپ سره روزه نه ماتېږي هغه خلکو نه مې دا یو غټ سوال دی چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې چې هغه وایي هغه دوایي چې لمده وي او انسان استعمال کړي روزه پې ماتېږي نو چې ډریپ او ستنې سره روزه نه ماتېږي ته وایې چېرې دا پکې نه داخل نو هغه دوایي ته ماته وښایه چې هغه کومه دوایي ده چې هغه لمده ده. امام صاحب فرمایلي دي چې دا چا استعمال کړي نو روزه پې ماتېږي. د هغو خلکو نه مې دغه یو غټ سوال او تپوس دی. نو عرض مې دا کوم معززو چې په دې کې صحیح شک او شبه نشته دی چې د احنافو په مذهب باندې دا ډریپ سره روزه ډریپ سره یا د ستنې سره روزه بالکل دا ماتېږي او دا واضحه مسله ده
او پکار دی چې په دې کې اختلاف ونه کړی شي او کم خلک چې کم مولان چې دغه فتوی ورکوي چېرې په دې باندې روژه نه ماتېږي پکار دی چې هغوی په دې خپله مسلې نه رجوع وکړي او په دې مسلې کې دوی په خطا دي د دې خلکو د رجوع په ورځ د قیامت باندې ګوره دوی ذمهوار وي ولې چې دا یو ظاهر مسله ده چې یاره په دې کې د دې دنه بدن کې سرایت کېږي د ستنې دغه شانې د ډریپ او بدن ته پکې پیدا هم میلاویږي بله خبر ځان سره یاد لرئ کم یو انسان چې بیمار دی نو دی به په روژه کې دا ستن وهي که نه وهي نو د ده بیماري به د دوو حالتونه خالي نه وي یا به داسې وي چې یاره دی به روژه نشي رسولی او ده ته د ستن ډېر اشد ضرورت دی نو بیا د دې ستن ووایي دله دا روژه ماتول په ده باندې لازم دي ولې په ده باندې د خپل بدن حق دی دی هلاک کېږي روژه نشي رسولی نو بیا به دی روژه ماتوي او دا اله العالمین موږ ته رخصت په قرآن مجید کې راکړی پیغمبر علیه السلام فرمایي من لم یقبل رخصت الله یغضب علیه څوک چې د الله تعالی رخصت نه قبلوي نو په هغه باندې خدای تعالی غوسه کېږي ورته خدای تعالی ورته په قهر کېږي نو چې کوم یو انسان دی بیمار دی روژه نشي رسولی نو دی بیا ستنې منې نه وایي بلکې دی ستنې دې هم ځانه وایي نور خوراک دې هم وکړي د ده لپاره بیا د روژې خوړلو اجازت دی او پاتې شي اوس دی چې بیمار دی چې یاره خپل روژه سرته رسولی شي نو بیا ستنې ته څه ضرورت دی ستنې نه وایي خو په قلاره باندې دې کښېنې ماښام ټایم چې روژه ماتې کړي بیا دې خپل علاج ځانه وکړي واخر دعوانا الحمدلله